السلام علیکم کتونکو مراد علي خان یم تاسو ګورئ زموږ سوات کتونکو څنګه چې په تیر وختونو کې موږ تاسو ته وخت په وخت تازه ترين صورتحال درکړی دی او چې کمې د سیسه مسلې راغلي دي لکه کرونا وبا راغلی دی بیا لاک ډاون بیا سمارټ لاک ډاون دا هر څه موږ تاسو باخبر ساتلی اوس د سکولونو مسله راغلی دی څنګه چې د سوات کې د کرونا وبا نه پس شکر الحمدلله اوس هغه وبا چې دا ختم شوی دا او د کرونا چې کمزور ختم شوی دی واپس هر څه چې بحال کیږي سیاحتي مقامات کولاو شوي دي سره کاروباري مراکز چې کم دي هغه کولاو شوي دي وسره وس د سکولونو مسله روانه ده خصوصا د پرایویټ سکولونو حکومت چې دی هغه 15 سپتمبر چې اعلان کړو چې سرکاري او غیر سرکاري ټول چې څومره تعلیمي ادارې دي هغه به کولاویږي خو پرایویټ سکولونو چې کم پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن دی په ټول پاکستان کې او بیا خصوصا خیبر پختونخوا سوات کې هغه اعلان کړو چې موږ به سکولونه کولاو کړی شو بیا تاسو وکتل مختلف ټي وی ګانو باندې تاسو خبر شوي چې بیا دغه کاروایي وشو او دغه سکولونه دوباره بند کړل شو د خلک چې جیلونو ته واچول شو نن په نشاط شو کې یو لوی احتجاج شو څنګه چې را سره مخکې په دغه هر څه حواله باندې را سره د سواد پریس کلب چیرمن او د سواد سینیئر صحافي شهزاد عالم سره برا سره موجود و دغه موږ دغه اپډیټس اغستل دغه تازه صورتحال اغستل نن دغه یو لوی احتجاج شوی چې پای کې څومره چې خصوصا اپوزیشن پارټیان وي هغه وسره شامل وو وسره د پرایویټ سکولونو چې څومره عہدیداران او خصوصا د سکول مالکانو پرنسپلان صاحبانو ټیچرز حضرات خصوصا سټوډنټس پکې ولاړو ماشومان پکې ولاړو په دغه احتجاج کې نن شرکت کړو او ډېر لوی احتجاج شو په دې باندې د دې سره خبرې کوو نن مذاکرات هم شوې دي په دغه ولدي سره خبرې کوو ډېر مننه د وخت راکول کاکا دا راته وایي چې احتجاج هم تاسو قتل گرفتاریان هم تاسو کړلې او نن مذاکرات هم شوې دي په دغه راته لګرانه واچو مننه مراد علي خان یقینا چې تا نن یو داسې کرنٹ ایشو راو چته کړه چې هغه یوازې زمنګ نه بلکې د سواد د ټول ولس غږ دی که تاسو کتلی په 13 مارچ کله د کرونا وبا په سواد کې را داخله شو بلکې په پاکستان کې را داخله شو نو په 13 مارچ باندې د سواد ټوټل تعلیمي ادارې چې هغه بند شوې اسیم دا غي نمخ کې چوټیانې وي خو چې کله اگزام شروع شو اولنې پیپر د نهم او د لسم او شو او په سباله دویم پیپرونو په هغه ورځ د صوبایي حکومت او بیا چې د سی ان او سی کم اجلاس په هغه کې چې کم ده فیصله وشو او د 13 مارچ نه چې کم ده تعلیمي ادارې بند شوې د سواد دغه تعلیمي ادارې چې تاغه تقریبا 15 د پاسه 15 میاشتې پوره شو او په سواد کې د 800 نه زیاتې پرایویټ چې کمی نجی تعلیمي ادارې دي شخصي تعلیمي ادارې دي هغه موجود دي او په هغه کې تقریبا 50000 استادان او د هغوی سټاف او د سواد تقریبا 15 لکه ماشومان چې کم دي هغه په دې تعلیمي ادارو کې سبق وي هغه څنګه چې هغوی سفر شوي څنګه چې د هغو کاروبارونه او دا تبا شو څنګه چې د هغو استادان دا غوي سټاف چې کم دی هغه به روزګار شو دغه سي زمنګ د سواد هغه ماشومان دغه چې کم 15 لک ماشومان دي هغه ماشومان چې کم دی هغه هم ډیر زیات متاثر شو تاسو به کتلی تاسو په خپل ماشومان دي زمنګ ماشومان چې کم دی هغه یوازې زمنګ نه د ټول سواد د خلکو چې کم دی ماشومان چې کم دی هغه ټول شپه یخي یا خو ټي وی ګانو ته ناسي یا گیمونه کوي او د ورځې چې سحر او د شنو مازیګر ماسپخین تر اپاسینو د هغه تعلیمي سرګرمیان چې کم دی هغه ماحول چې کم دی هغه ډیر زیات متاثر شوی دی او کله چې د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن د طرفه د ټول پاکستان په سطح باندې اعلان شو حکومت چې کم کمیټي جوړه شوې ده په هغه چې ان سی او سی چې کومه کمیټه د په هغه اعلان وکړو د 15 سپتمبر نه د سکولونو کولا وهلو خو پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن چې هغه افیکټ شو د هغه ماشومان زمونږ چې کم دی هغه افیکټ شو نو هغه اعلان وکړو د 15 اگست نه د سکولونو کولا وهلو او کله چې په سواد کې د تعلیمي ادارې کمی چې شخصي تعلیمي ادارې دي او هغه د تعلیم په میدان کې هغه د ماشومانو په پرمختګ کې هغه یو ډیر خرول ادا کوي تاسو سرکاري سکولونو هم کتلی دي چې په هغه کې ډیر کم د څه ادارې دي چې هغه خما ماشومان او دار مخ کې کړي ک نور تاسو د سواد سمرا یا زمونږ د علاقې سمرا ماشومان یا د چې سونه مخ په وړاندې ځکه هغه تاسو وګورئ نو هغه د شخصي تعلیمي ادارو نه وته
یو د والی صاحب هغه دور وو چې هغه ودودیا سکول د حاجی بابا سکول د مولا بابا سکول هغه ډیر ښه ډاکټران انجینران او دارخ کړو خو د هغه نه پس که تاسو وګورئ زمونږ په سرکاري سکولونو کې هغه کوالټي نشته هغه معیار نشته چې کم پرایویټ سکولونه په دې ټایم کې ورکوي نو خبره بل طرف ته ځي خو چې کله د 15 اگست نه هغوی د کولاوالو اعلان وکړو او په اول ورځ باندې سکولونه کولاو شو نو تاسو وکتل د سوات خلک د سوات هغه ماشومان چې کم د تیر شوي 15 میاشتو نه متاثره شو هغه ډیر د خوشحالۍ اظهار وکړو او د سوات هغه خلکو کم مور پلار چې کم دي کم رونه چې کم دي هغه خپل بچي په خپل غاډو کې په خپل سکولونو ته بوتلل تاسو هم کوریج کړی دی زمونږ نورو ملګرو هم کوریج کړی موږ هم کوریج کړو کله چې موږ دغه سکولونو او دې ته لاړو نو هغه ماشومانو ډیر د خوشحالۍ اظهار وکړو هغه وایي چې 15 میاشتې پس زمونږ تعلیمي سرګرمیانې بحال شو نو هغه په هغې د خوشحالۍ اظهار وکړو خو نه پوهېږم چې د سوات انتظامیې ولې داسې اقدام اوچت کو ولې داسې قدم اوچت کو چې هغه رالو او زمونږ هغه روحاني والدین زمونږ هغه روحاني پلاران چې هغه د هغه بچو د مخې تقریبا ډیر سکولونه چې کم دی په کابل کې په بابوزو کې په بریکوټ کې په دې چې کم دی ډیر سکولونه چې کم دی پرایویټ شخصي چې کم ادارې دي هغه سیل کړي او د هغې مشران چې کم دي د هغې استادان چې کم دي د هغې پرنسپلان چې کم دی هغې ګرفتار کړو او راوستو په تاڼو کې بند کړو ډیره د افسوس خبره ده د انتظامیې دغه رول مراد خانه تاسو به کتلی چې کله په پرورۍ کې په 7 فروری که په 8 فروری کې د طالبانو د طرفه اعلان وشو چې په سوات کې به ماشومان چې کم دي جنکۍ خاص کر هغه به سکولونو ته نه ځي یو په هغه وخت کې تعلیمي ادارې بندې شوي او بل چې انتظامیې ابل اوس کم قدم اوچت کو چې د سکولونو نه د ماشومانو د مخې د هغو پلاران چې کم دی هغوی د ونیول هغوی تاڼو ته بوتلل په هغوی اپایاري وکړې نو دا د طالبانایزیشن نه پس چې کم دی دا یو د سوات انتظامیې داسې کردار دی چې په دې باندې د سوات ټولو خلکو بدوي دا هغه یاد چې د دوباره راتازه کو په وختي مظاهره کې د خلکو خبرې کولې دا راته وایي چې دا هر څه خو شو خو بیا پکې په منځ کې پرون چټي رااله نن بیا چې په سوات کې سکول نشي دا کولاو باقاعده ماشومان چې هغه طالب علمان چې کوم هغه سکول ته تلو وسره احتجاج روانو پدې کې وسره ټول سیاسي پارټیان هم چې غي په دغه سټیج باندې موجود وي او دغه کارکونانو موجود یو برپور احتجاج شوی په نشاط چوک کې د احتجاج نه پس مذاکرات شو نو دغه مذاکرات د کم حد پورې کامیاب شو آیا سکولونه چې کم دي دا به کولاوي کو بند به مزي مراد خان هم د دغه چې کم روحاني پلاران د ماشومانو د هغو چې کم د زمونږ د قوم چې کم معماران دي په هغو باندې چې کم ظلم وشو په هغو چې کم اپایاري وشوې نن د هغې د سوات خلکو د سوات د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو د سوات د سیول سوسایټۍ خلکو او د سوات د دغه ماشومانو پلارانو نن د دغه ظلم خلاف چې کم دی आवाज اوچت کو په نشاط چوک کې تاسو وکتل چې تقریبا 3 غنټې چې کم دی منګوره مکمل جیم وا چې په نشاط چوک کې جلوس او منګوره ټوټل ټریفیک چې کم دی هغه جام وو نو د دغه هغه ظلم خلاف چې کم دی نن د خلک راوتیو نن هغه د خپل استادانو سره نن د هغه د سکولونو مالکانو سره د هغه سره ولاړو خو څنګه چې تاسو وویل د هغه په دغه کې چې کم دی انتظامیه رایخه شو هغه تم کې دي چې د خپل ظلم یا دغه شي خو هغه بیا هم دغه سره دغه وکړو خو زما چې کم اطلاعات دي زما چې خبري وشوي په پیښور کې نو په هغه چې کله د مظاهرین ناسو دا خلک ناسو دا ټول خلک راغون شو په هغه باندې زمون خپل وزیر اعلی محمود خان اکشن واغستو پوری تور دا هغه چې کم پی اس او دی یا دا هغه چې کم چارواکي دي هغه پوری تور د انتظامیې سره رابطه وکړه او هغه ته وی چې تاسو نور دا شیزونه او دا کم احتجاج او دا روان دي دا خلک مطمئن کوي او هغه به زر ډیر زر راواړم او هغه به راځي او زما سره بالته میټینګ کوي او دا غي نه پس به سنسا اعلان کیږي خو قبل طرف ته تاسو ګورئ نن بالکل د هغه په دغه چې کم دی موږ د خپل وزیر اعلی مشکورو چې هغه د څه قدم اوچت کو هغه د سواد د خلکو د سواد د ماشومانو د ستونزو ته وکتل خو د هغه سره بیا هم دلته وګته وشو او هغه ته وی چې یاره 2 ورځې پس چې کم دی تاسو به میټینګ کیږي خو بیا چې کله زما د سی ام هاوس سره د هغه د زراعي سره الته خبري وشو نو پر روان پیر په ورځ باندې
سی ایم صاحب چې کوم دی د سواد د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن کومه کابینه چې کوم دا د هغې چې کوم مشران دي هغه یې راغوښتي دي. تاسو خبره وکړه د سکول نو د تیر شویو 15 میاشتو نه چې کم سکولونه بند شو او تاسو وکتل چې د جمعې په ورځ چې کم سکولونه کولاو شو خلکو چې کوم خوشحالي وکړه خلک چې کم رالو او هغه چې کم دی هغه نن بیا بند کړی شو او د سکولونو د طرفه چې کم ماشومان دي چې کم ګروپونه دي په هغې کې هغوی اطلاع وکړه چې یو اس او پیز تیارو او د هغې پورې د پیر د ورځې پورې به سکولونه بند دي او انشاءالله چې د پیر په ورځ به بیا کولاږي. نو د هغې مطلب دا دی چې انتظامیې نن بیا په سکول په مالکانو د سکول په چارواکو باندې هغوی چې کوم دی سکولونه یو پیره بیا بند کړل او زموږ دا ماشومان چې کوم دي دا به دقسې بغیر تعلیم او د دې نه ټیک ده. کاکا اخري پوښتنه نه کوم چې دا راته ووایې چې دا سکولونه خو په پوره پاکستان کې دغه ایشو روانه ده او هر ځای کې پرایویټ سکولونه چې دي هغه کولاو شوي دي. پیښور د خیبر پښتونخوا یو لوی ښار دی هلته موږ ونه کتل چې هلته هم دغه پرنسپل چې دی یا گرفتار شوي یا دغه که تاسو ګورئ خصوصا د سواد د انتظامیه خبره کوو وجه څه ده چې کله هم داسې ځای کې مسله راشي انتظامیه په حرکت کې راځي هغه خلک چې دی مطمئن کړي بیا احتجاج ختم شي هله بیا چې دی مذاکرات کیږي خو دلته چې دی کاروایانې وشي خلک جیلونو ته لاړ شي د خلکو بېعزتیانې وشي. که تاسو د سبزۍ منډۍ مسله وګورئ د هغې نه پس بیا په لاکډاون کې د تاجر برادرۍ مسله وګورئ اوس بیا د پرایویټ سکولونو مسله راغله. که فرض کا موږ دا وایو یا تاسو وایي چې د انتظامیه رول دلته ښه نه دی یا چې کوم د موجوده ډي سي دی د هغې رویه د دې خلکو سره ښه نه ده په دغه وجه باندې دغه قسمه مسلې مخې ته راځي نو که وجه هم دغه د کاکانو بیا زموږ چې کوم دلته منتخب نمایندګان دي ایم ان ګان صاحبان ام پی ګا صاحبان دي هغې ولې غلي دي آیا هغې خپل خلک اغوستل غواړي یا دغه افسر یا د څه بله خاص وجه ده؟ بالکل مراد خانه ډېر ښه سوال دی وکړو چې کله خلک یو بلډینګ رغی نو د هغې شروعات چې کم دی هغه د بنیاد نه کوي. زمونږ انتظامیه پته نشته چې یا د صلاحیتونو نه محرومه دي د هغو تجربه نشته هغو چې بلډینګ رغوي نو هغو د چته شروع وکړي د برې نه شروع وکړي نو هغه چې راځي نو بنیادونه او دای ډیلی او هغه کینی څنګه چې تاسو یې په کار دا ده چې د دې نه مخکې چې کله د پرایویټ منیجمنټ سکول اسوسییشن چې کوم دی هغو پی اس ام ای چې هغو کله د 15 اګست نه چې کوم دی اعلان وکړو په کار دا ده چې انتظامیه د هغو سره ناست وی د هغو سره مذاکرات کړی وی چې یاره حکومت یا د ان سی او سی چې کوم کمیټې ده هغې فیصله کړي چې د 15 سپتمبر نه به دا کولاږي خو هغو داسې ونه کړه. هغو د هغو سره کېناستو هغه استادان چې کوم دی هغو د پیرنټس هغو د ماشومانو د هغو په وینا باندې د هغو د مشکلاتو په وجه هغو د سکولونو کولولو اعلان وکړو نو انتظامیه چې کله هغو سکولونه کولاو کو انتظامیه په هغه ټایم په حرکت کې راله. بل به زه تاسو ته ووایم انتظامیه په هغه ټایم په حرکت کې راله چې کله ټي وي ګانو د دې کوریج شروع کړو. که تاسو وګورئ چې په هزاره کې سکولونه کولاو شي په پیښور کې سکولونه کولاو شي په ملکنډ کې سکولونه کولاو شي نن چې کوم اطلاعات رالو په کراچۍ کې سکولونه کولاو شو خو هغه انتظامیه چې هغه د قایدیانه صلاحیتونو مالکانی هغه په یو طریقه باندې پوهیږي نو زمونږ دا چې کوم دی چې کار شروع کوي نو بنیادی کوکله پرېږدي او د چت نه شروع وکړي او راشي. خو دا ښه ده زمونږ د سواد د خلکو خوشقسمتي دا ده چې وزیر اعلی د سواد دی خو د هغې باوجود په 18 جولای 2018 باندې راغلی شوی یو افسر چې کوم دی د سواد انتظامی افسر ډي سي چې کوم دی هغه راغی او د هغه خپل ټینیور چې کوم دی هغه د 2 کالو نه سیوا شو دا د 2 میاشتې او 3 میاشتې په واوړې دی خو د هغې باوجود چې کوم دی هغه دلته کې ناست دی هغه زموږ خپل وزیر اعلی ته هغو ته مسلې رغی هغه چې کوم دی پته نه لګي چې په څه سازش په تحت یا په دې باندې ناست دی. زموږ چې کوم افسران دي زموږ چې کوم د حکومتي چارواکي دي هغه دي د ده تپوس وکړي چې د ده بیسیکلي تعلق د کوم سیاسي جماعت سره دی دا بالکل دا د بټ آباد دي د دوه باقاعده تعلق چې کوم دی د یو سیاسي جماعت سره دی نو اوس دا پته نه لګي چې د جان بوجھ کر د سوات ناظم وزیر اعلی یا د سوات خلک د هغو په بېعزتۍ د هغو په دغه په ناکامه کولو پسې را روان دی که د دې مثال څه دی د دې هم په کار دی چې تحقیقات وکړی شي زموږ د ماشومانو د هغو چې کم وخت ضایع شو نو زموږ وزیر اعلی چې زموږ د سوات خپل وزیر اعلی دی په کار دا ده چې هغه د ګل په ورځ کم د سکول اسوسییشن والا غواړي نو په کار دا ده چې هغه په دې کې باقاعده په سوات کې نه په بلکې په ټوله صوبه کې د سکولونو کولاوېدو اعلان وکړي چې زموږ د خلکو ستونزې او دا چې کم دی دا ختم شي. ډېره مننه کتونکو دا شیزا عالم کاکا د دې خبرې تاسو واورېدې تر دې نه ما زموږ د پروګرام وخت هم سرته رسېدلی خپل قربان مراد علي خان له اجازت ورکړئ دا لوی الله پامان.